بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. موږ دا خبره شروع کړې و چې فالعالم بجميع اجزائه محدث. عالم د خپل ټولو اجزاو په اعتبار سره حادث دی. او دا ولی حادث دی؟ نو دا غي پرون موږ دلیل ویلو چې دا دغه حادث دی چې دا جوړ دی د اعیاننا او د اعراضنا، او اعیان او اعراض حادث دي، جو دا عالم چې دا هم حادث دی. عالم ما سوى الله ته ویل کېږي. بیا پرون موږ دا ویلو چې عین قائم بذات ته وي او عارض قائم بالغیر ته وي. خو د دې عین او د عارض تعریفونه ای متکلمین هم کړي دي او فلسفه هم کړي دي. نو متکلمینو د عین او د عارض تعریف په داسې طریقې سره کړی دی چې د الله تعالی ذات په عین کې او د الله تعالی صفات په عارض کې داخل نشي، او فلسفه د عین او د عارض تعریف په داسې طریقې سره کړی دی چې د الله تعالی ذات په عین کې داخل کړی دی او د الله تعالی صفات په عارض کې داخل کړي دي. او د دې نقصان دا دی چې د الله تعالی ذات په عین کې او د الله تعالی صفات په عارض کې داخل کې، نو عین او عارض د خودواړه حادث دي، نو د الله تعالی ذات او صفات په حادث راشي. نو زموږ عقیده دا ده د اهل سنت والجماعت چې د الله تعالی ذات هم قدیم دی، د الله تعالی صفات هم قدیم دي، نو د الله تعالی د ذات په عین کې او د الله تعالی د صفات په عارض کې داخل نه دي. نو موږ د عین او د ذات د عارض تعریف د څه کړه متکلمینو چې عین وای هر هغه سیستم لګيږي چې هغه تحیز یعنی داغه هغه ذهن ول د خپل ذات په اعتبار سره وي، داغه د تحیز داغه د ذهن ول د بل چا د ذهن نیولو تابع نه وي، لکه په خپل د خپل ذات په اعتبار سره دی ذهن ولې او دې د اشاره هم کولای کېږي. او عارض دې ته ویل کېږي چې داغه په خپل باندې حیثیت نه وي، داغه د وجود دا د بل د تحیز تابع وي، په خپل باندې وجود نه وي، او چې کله په بل پورې یو ځای شي جو وجود وي قائم بالغیر. لکه من وایو خوشبوئی دا یو عارض دی، خوند دا یو عارض دی، رنگ دا یو عارض دی. نو سو پورې چې د خوشبوئی سره بل څه شی نه یو ځای شوی، نو د خوشبوئی وجود نه، خوشبوئی ته اشاره نه کېږي. پوهېږئ پرې باندې؟ خو چې کله دا په سیس پورې ونښلي نو موږ لکه دا اوس خوشبو د دې سیس نه خوشبو خېږي، لکه دا اوبئ او په هغه اوبو کې دغه خوشبو چې دا واچولی شي نو دغه هغې نه سپری جوړېږي، د هغې نه عطر جوړېږي. پوهېږئ پرې باندې؟ یا دغه شانتې دا کیمیکل په دې دیوالونو باندې د هغې کې رنګ ورسره میلاو کړي جو هغه رنګ موږ ته ښکاره شي، خو چې څو پورې ورسره څه یو ځای شوي دي نو رنګ په خپله باندې حیثیت نشته دی. نو دې ته عارض ویل کېږي چې د هغې تحیز د بل د تحیز تابع وي په خپله باندې هغې سره. او دې عارض ته یوازې اشاره نه کولی کېږي بلکې دې ته به اشاره نه کولی کېږي چې کله دا په دې ذات پورې نښتلي ذات سره تعلق وي. نو په دغه کې په عین کې او په عارض کې دواړو کې تحیز دی، او تحیز لپاره دا خبره ضروري ده چې د دې لپاره به جسم وي، او الله تعالی د جسم نه پاک دی، نو دا الله تعالی ذات نه بیان کې داخل او نه الله پاک صفات په عارض کې داخل دي، ځکه چې جسم د الله پاک نشته. او فلسفه هغه چې د عین نه مطلب دا دی چې د یو څیز په داسې ځای کې کېدل چې هغه د محل نه مستغني وي، یعنی محل ته محتاج نه وي، نو د الله پاک ذات په عین کې داخل دی، ځکه چې دا الله پاک ذات چې دا هم یو محل ته چې دا محتاج نه دی. پوه شو پرې باندې؟ او صفات وی عارض دې ته ویل کېږي فلسفه وایي چې د یو دوه څیزونو دا ذکر کېدل چې د یو موصوف او د بل صفت جوړېدل صحیح وي، او د الله صفات هم په داسې طریقې سره دي چې د الله تعالی ذات موصوف او دغه صفتونه د الله پاک لپاره ثابتېدی شي. هغه ته الله سمیع، الله موصوف ته، او سمیع دا د الله تعالی صفت ته، الله بصیر، بصیر صفت ته، او الله ته دا موصوف ته. نو دا عارض مطلب دا دی چې په دوه څیزونو کې یو موصوف او د بل صفت جوړول صحیح دي، او دا تعریف څنګه د الله تعالی په صفاتو باندې صحیح راځي، د الله تعالی صفات په عارض کې داخل دي. لکه بلې خبره باندې پوه شوئ؟ ها اوس دا وایي که نه چې دا عین نه دی، عین نن سبق کې دا خبره ده چې هو اما مرکب وهو الجسم، چې دا عین کم چې قائم بالغیر نه، کم چې قائم بالذات وي، کم چې قائم بالذات وي، نو دا به یا مرکب وي یا به داسې وي مرکب وي، او یا به د سره مرکب بنئ یا به غیر مرکب وي. که مرکب وي نو هغې ته جسم ویلی کېږي،
چې د اجزاونه مرکب نه ایله سوي لګي جسم ویلګي او کله اجزاونه مرکب نو ناغي ته جوهر ویلګي او دغه سیس دی چې تاسو ورته وای جزء الایت تجزا یعنی هر هغه سیس چې داغي نور ټوکړي ټوکړي نه کیږي نو دغه آسان خبره نن سبق کې چې قائم بذات یعنی عین د دې دوه قسمونه دي یا به دا مرکب د اجزاونه او یا بغیر مرکب وي که مرکب د اجزاونه د دې ته جسم وي او که غیر مرکب د اجزاونه نه جوهر وي او دا جزء لا تجزا ده ها وز دا خبره ده چې د دې جسم د پاره څومره اجزا پکار دي د جسم د پاره څومره اجزا پکار دي نو دا چې د جسم د پاره د ټول نه کم از کم دوه دغه پکار دي دوه جزونه پکار دي د دوه جزونو نه کم چې کنه دا جسم نشي جوړېدای د دوه جزونو نه کدا جز چې دا نشي جوړېدای او بعض اشاعره فرمایي چې د جسم د پاره کم از کم 3 اجزا پکار دي ځکه 3 اجزا کېدل نه بعد با پدې کې من سره یو طول راشي یو بار سره عرض راشي ایو بار سره عمق راشي نو دی وایي چې د جسم د پاره 3 اجزا چې دا ضروری دي دا یو خبره تاسو زده کوي چې ګوره موږ دوه نقطې فرض کړې یو دا نقطه موږ فرض کړه یو دا نقطه موږ فرض کړه نو کوم دا ولنه خط چې موږ راکاږو کنه دې دا ماده سره راکاږو نو دې ته ویل کېږي طول دې څه ویل کېږي طول ورته ویل کېږي تاسو دې سره پورې بدا اورېدلی پر ایمیج کې ویل کېږي چې کومه کرخه وګدی نو هغه تلکا طول ویل کېږي او کومه لنډي هغه تاسو ویل کېږي عرض ویل کېږي دلته دا خبره نه ده دلته دا خبره ده کم خط چې لاولنه فرض کړی شي نو دې څه ویل کېږي طول کم چې دویم فرض کړی شي نو دې څه ویل کېږي عرض ویل کېږي ولته دې عرض د دې عرض نه واخلا د عرض نه واخلا د دې دغه پوره د دې طول پوره د چې راکړه شي کنه نو دې ته ویل کېږي عمق نو دا طول له او دا سره عرض ده او د دې را جوړواله دا سره عمق ده نو دا بعضی اشاعره وایي چې د جسم لپاره د 3 جزونه ضروری دي چې بری کې را طول عرض عمق چې نه داسې شي دا پکې متحقق شي او دا په هر څه کې دي لکه ګوره زه مې دا ګلاس دی نو په دې ګلاس کې دا چې دا طول دی دا چې دا عرض دی او د دې دا د طول او د عرض په منځ کې دا کوم څه دا جوړواله دی انسان دی د سینې غوډرېدو دا وګدواله د طول دی او دا پلنواله دا عرض دی د دې انسان باندې په مې دا کم چې کټکای دا چې دا عرض دی جوړواله عمق دی لکه پوه شو به باندې دا د پوره بیا زما کې وهو او دا یعنی داسو ما له قیام بذاته من العالم هغه چې دای لپاره قیام بذاته وی د عالمنا یعنی هغه قائم بذات وی چې قائم بذات نه ده سوې عین ورته وي اما مرکب یا بیا مرکب وی د سنه من جزئین د دوه جزئونو د دوه جزئونو د دوه جزئونو ځکه دوه جزئونه د جسم د لپاره ضروری دي ځکه جسم ویل کېږي چې هغه تقسیم قبلې جسم څه ویل کېږي تقسیم او چې کوم څه تقسیم نه قبلې نه د جوهر و جزء لا تجزا ورته وي چې هغه نو نه تقسیمېږي نو چې جسم وي ناغه اوبس قبلې تقسیم به قبلې او تقسیم لپاره کم از کم 2 اجزا ضروری دي نو د جسم لپاره ټول لکم چې 900 اجزا پکار دي 2 وهو او دا مقایم بذاته یعنی عین یا مرکب وي مرکب څه ته وي مرکب یا به مرکب یو ځای شی وي د دوه جزو نه یاد او هو الجسم او دې ته سوی جسم چې د اجزاء مرکب نه یاد سوی جسم وي وعند البعض او د بعض اشاعره په نسبت لابد له من 3 اجزاء چې د دې لپاره سو اجزاء ضروری دي درې دا درې ولې دي ليتحقق الابعاد 3 د لپاره د دې چې متحقق شي 3 ابعاد بعد لريوالي ته وي ادري څه اني الطول والعرض والعمق چې هغه وګدواله له پلنواله له او سره جوړواله الګه پوه شو به معنی ها اولنې خط چې کم من فرض کو نه ایته سوي طول دریم ته سوي عرض او دریم ته سوي وړکواله غټواله زره کار نشته ده ها کله طول وګد وي او کلن وي او هر سوي الګه پوه شو به معنی ها خاجي مخکې وای وعند البعض او د بعضو باندې یعنی د دینه مراد دی بعضو نه مراد معتزله دي او ابو علي جبائي دي معتزله ابو علي جبائي وای چې د جسم لپاره اته اجزا ضروری دي
د جسم د پاره څه ضروري د دې لپاره چې په دې کې صحیح زاویه راشي لګوره یو ما دا خط فرض کو یو می دا فرض کو دا می دې سره وستوي ادا می دې سره وستو ندی ګوره 1 2 3 4 سلور اجزا شو سلور اجزا شو یو دا صحیح شو لا وای چې یو په دې باندې بل کې دی لپاسه د دې سلور غټه شیز په یو بل کې دی نو اته اجزا چې کله پرې کې نو دا بل کې جسمي ادا اته اجزاونه چې کوم نه هغه جسمو نبی وعند البعض او د بعض بنسبانه من 8 اجزاء چې دا جسم مرکب وي جسم مرکب وي رسو اجزاونه ليتحقق تقاعد الابعاد الثلاثه على زوايا قائمه د پاره لري چې متحقق شي تقاطع معنی کټ کېدل د ابعاد ثلاثه په زوايا قائمه باندې زاویه په درې قسمه ده یو زاویه قاطعه چې بالکل نه غوي بالکل نه غوي نه ده سوې زاویه قاطعه او چې کله کولاوی هغه ناغي ته منفرجه وي او چې تنګي ناغي ته حاده وي حاده دا زائده زاویه قائمه 90 درجه باندې چې کومه زاویه جوړیږي ناغي ته قائمه زاویه وي دسه او دسه په 90 چې کومه زاویه جوړیږي ناغي ته زاویه قائمه وي نو ګوره وي دل کې د هر جسم د پاره اته اجزا ضروری دي اته اجزا څه ضروری دي چې بدی کې د ابعاد ثلاثه په زاویه قائمه باندې راشي په زاویه قائمه باندې راشي درې لکه دا سلو غټه سیس به دې واسي ایو په دې باندې لپاس بلکې نو اته اجزا بل دی راشي لکه پوه شو به معنی بیا وليس هذا نزاعا لفظيا راجعا الى الاصطلاح وای بعضی پکې وای بعضی کسان دا خبره کوي چې را د دوه منځ کې نزاع لفظي ده نو دا نزاع لفظي نه ده بلکې د دې علما کرامو د دغه معتزله او د دوه په نسبانه د دې نه کم جسم راتلې نشي لکه چا په نسبانه چې جسم لپاره درې اجزا ضروری دي نو هغه نه کم چې درې نه کم نه هغه سره جسم دی نه او چا په نسبانه چې اته اجزا ضروری دي دا هغه په نسبانه چې اته نه کم نه هغه سره جسم دی نه وليس هذا نزاعا لفظيا او دا نزاع لفظي نه دا راجعا للاصطلاح چې دا راجع وي اصطلاح یعنی کله کله دي چې په باز سجن کې نزاع لفظي دا یو اصطلاح د بل اصطلاح وای دا د سینه حتى يدفع چې د فقر لشي بان لكل احد چې د هر یو لپاره اي اصطلاح على ما شاء څنګه چې دی غواړي بل هو نزاع بلکې په دې باندې نزاع ده في ان المعنى الذي وزع لفظ الجسم بإزائه چې معنا هغه چې د چا لپاره د لفظ جسم وځکل شوی دی ناغه څه شری نو وایي کې دا کسانو خپل تعریفونه کړی دي چې اشاعره بعض اشاعره چې درې پکار دي عام مسلک خدای چې دو پکار دي او بعض اشاعره درې دي او ابو علي جبای معتزله چې سوري ادري چې هل يكفي في ترکیب من الجزئين عملا چې آیا پدې کې په جسم په مرکب کېدو کې د جسم په یو دیوالي کې دوه جزونه پوره دي او که پوره نه دي نو احتج الاولون بعض اولنی کسانو دلیل نیولره بانه يقال جاوز احد الجسمين ګوره دا کم زمنګ عام اشاعره چې کوم دي ناغوي د جسم د پاره کم از کم 100 اجزا پکار دي 2 اجزا پکار دي ځکه 2 اجزا چې کنه کله چې 2 اجزا راشي نو مالک دا جسم د بل نه چرند دا غټ ده دا جسم د بل نه سره غټ ده نو دا د دې لپاره کم از کم 2 سيزونه پکاري کنه لکه موږ دا کچ دی دا سره غټ ده نو لکه د څه کوم نه کنه چې موږ وایو لکه شل جسمونه دي او بری موږ وایو دا یو غټ ده نو دا یو ټول غټ کم از کم د مقابله لپاره 2 پکار دي نو دا جسم ورکوټه دا بل سره غټ ده نو 2 چې دا کم از کم دی زیات نه زیات اړ کې دي شي نو احتج الاولون اولنی دلیل نیولره دی اولنی کم کسان چې وچې لکه دا جسم چې دا لپاره سوځه پکار دي 2 پکار دي بانه يقال لاحد الجسمين چې ویل کېږي په دوه کې یو جسم ته اذا زيد عليه جزء واحد کله چې زیات په پری باندې په یو جزء سره سو ویل کېږي چې انه اجسم من الاخر چې دا بلنا زیات ده الګه زیات جسم والده یو سره کنه نو پای کې یو دا خط یو ما دا خط راکودو دا مې راکودو ایو مې دا راکودو نو موږ دا خط غټ ته دینا ندی لپاره هغه څه پکاري کنه فلولا ان مجرد الترکیب کچردیس نه نو بیا ما صرف ترکیب کافی په جسمیت کې یعنی صرف یو دیواله داوم کافی په جسمیت کې لما صغار لری ګرځېدلی مجرد زیادت الجزء صرف زیادت په جزوالي سره نه دی ګرځېدلی چې دا ازیت په جسمیت کې دا زیادت په جسمیت کې لکه به خبره باندې پوه شوي ها وای چې دا خبره چې کومه تا وکړه
چې دا جسم چې نه دا اذیت ته بلنا او د دې لپاره دوا دغه ضروری دي نه په دې خبره کې نظر ده په دې خبره کې نظر ده په دې خبره کې نظر وې ذکر کنه چې دلته کې دا خبره موږ تاسو راکاو د ذات په اعتبار سره اته کې دا خبره تا موږ د اسم تفضیل وکړه اسم تفضیل لکه ته د وسونه دي او په دې کې دا یو غټ ته دبلنا نو دا خو اقسم اسم تفضیل لپاره استعمال کو او اسم تفضیل چې نه دا د صفت راځي د سره راځي د صفت راځي د ذات نه راځي او د موږ ستاسو خبره پس کې دا په ذات کې دا او ته موږ ته دلیل پېښ کړی رسنه د صفت نه نو دا خبره وایي صحیح نه ده وفيه نظر بدې کې نظر دی ولې لانه افعل من الجسامه زکه جسامت نه صغر اسم تفضیل دا به معنی زخامت په معنی د زخامت غټوالی باندې راځي وعظم المقدار دا مقدار په زیاتوالی باندې راځي لکه یقال ولګي جسم الشيء اي عظم چې دا سس غټ شو بل په نسبت صرف هو جسيم وجسام بزم والكلام في الجسم الذي هو اسم لا صفه واذا موږ تاسو خبره په هغه جسم کې دا چې هغه اسم وي صفت نه وي او تا چې ماته په دلیل کې کوم خبره پېښ کړله نو دا اسم تفضیل پېښ کړه او په اسم تفضیل کې صفتی معنی څه لندا سی واګي چې ذات پکې دي سی واګي لکه پوه شو به معنی نو خلاصه دا شولا چې دا عین دا په دوه قسمه باندې لري عین دا بیا مرکب وي د اجزاونه یا بنې مرکب د اجزاونه عین چې مرکب وي د اجزاونه هغه د جسم ویل کېږي د جسم د لپاره سو اجزا پکار دي عام علما کرام اشاعره وي چې د جسم د لپاره دو جزونه چې انداز پوره دي ځکه چې جسم چې انداز تقسیم قبل او د تقسیم د لپاره کم از کم دو جزونه پوره او بعض اشاعره وي چې د جسم لپاره درې دغه پکار دي درې جزونه پکار دي چې په دې کې ابعاد ثلاثه متحقق شي ابعاد ثلاثه طول عرض او مقتوي او طول عرض او مق په حاله د کې چې کله پکې درې دغه راشي سره شي درې جزونه راشي الګا پوه شو به معنی خاجي بیا معتزله وای چې د دې لپاره د جسم لپاره کم از کم څو اجزا پکار دي اته اجزا پکار دي د دې لپاره چې په دې کې را زاویه قائمه په ابعاد ثلاثه باندې برابر راشي او ودا نزاع لفظي نه بلکې دا بدی وي دغه چیرې د جسم د سوسونو په دای کې راتلی شي جسم چې ست ویل کېږي د دې لپاره سو اجزا پکار دي نو اولنی قول والوي چې دو دي او دو دلیل نیولې پرې باندې چې لکه کله دو سيزونه او پرې کې را یو بل باندې لګو ټیم سی واشي نو وایي چې هاذا اقسم من اخر چې دا درې بلنا ډېر جسم والله وای پرې کې نظر ده زګه پرې کې نظر ده چې دل کې دا خبر تا اقسم اسم تفضیل کو اسم تفضیل سره زیادت د صفت راځي او په اقسم سره چې موږ وایو چې غټ نه نه ما د ذات اعتبار سره غټ وي د صفاتو په اعتبار سره غټ نه وي نو موږ خبر د ذات کو ته موږ ته دلیل د صفت پېښ کړي الګا پوه شو به معنی او غیر مرکب نه مراد چې غیر مرکب وي دا بیا سبب وایي ان شاء الله واړو